بسم الله الرحمن الرحیم. علم الصیغه اردو والا سبق نمبر 43 کی دا قاعده دی محموز متعلق والا قاعده دا حمزہ متحرکہ اگر متحرک کی بات ہو تو اس میں بین بین بعید اور بین بین قریب دونوں جائز ہے. حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے اور اس کے مخرج اور اس کی مقبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے. بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں. مثال سأل سئما لوما کہہ رہے کہ ان میں دونوں بین بین کے لیے حمزہ اپنے اور الف کے مخرج میں پڑھا جائے گا کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح ہے اور مقبل بھی مفتوح. اور سئما میں بین بین قریب میں مخرج یا و حمزہ کے درمیان اور بعید میں مخرج الف و حمزہ کے درمیان اور لأما میں مخرج واو اور حمزہ کے درمیان بین بین قریب اور مخرج الف و حمزہ کے درمیان بعید. الف کے بعد حمزہ میں بین بین قریب جائز ہے. خوص قیدی تا گوریدو دا قیده تا خواهی سکل چی تا که حمزه خپل بنی متحرک روغله من زبر پور بوندی یک شه پور بوندی متحرک من زبر زیر پیش تیل شی حمزه متحرک و خپل بنی دو دیده سی حرف نورست رولو سا حرفا متحرک تا اوز ده شیطا حمزی کی مو دوا کسم شیون کول شی و تیل شی بین بین بعید بل تیل شی بین بین قریب. بین بین من دا مانز مانز بعید من لگ لری نیل بین بین من مانز مانز کی شایل قریب من نجدی نیل سنگی لکه یو شاید سی ویس لاغونی حمزی ولا خوشبور کی موجوده ای کانا ای بلتا کی ولا خوشبور کی موجوده ای لکه وو شو ولا الف شو کانا دا زی رسید کانا. خوصن دا خبره کی کس وتا گوره حمزه متحرکا چیتا کہ حمزہ متحرک و اگر متحرک کے بعد و بلٹ کی حرکات نہ بعد رغلی ہوا تو اس میں بین بین بعید اور بین بین قریب دونوں جائز دی. کہ دا دوڑا طریقی کول شی بین بین بعید ورکی کئی کہ بین بین قریب کے دا اصل کی قرات تجوید مسئلہ دا دیچ حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے. بین بین قریب چشتیل شی لکه حمزه تو خپل مخرج نه ویله کنه انده شیطه دی ولا حرکاتش تو خپل بنی کنه لکه حمزه مویی خپل همزی زوینه اندی حمزه بنی زبر وربون دیا حرکات شو کنه اندی حرکات مطابق ما ویله الف چی شده مصر حرف علت تکسی ندینه جوړ شلو بین بین قریب سلاغونی حمزه وی کنه حمزی سره لاغونی دی چشی ولا وزوی دی الف ولا وزا ورکیوی انده شیطه حمزه ده کسی خپل بندیدی بنی پیش ور بوندیا تو دو خپل زوی نه ویاله انده شده پیش خو سره تعلق ستی کنه وو حرف علت تکسی مسره دیا غول بین داور کی لاغون شامل کو ندیتا بین بین قریب الشی انده شده دی یہ ولا زیر ولا ور کی غاد شامل اکڑا کنه لکه تو سو کله چای پخی کې کنه توری بیر کی الیچی سالور 15 دانی روچه دو پیالو تا جواتا پات ور کی لاگی سی الیچی ور کی شتو کنه یا درکت شنو چای تو وشتلو نه ده شیطه خواند ورکی راستل دی الف او دی وو او دی ای ولا کنه خودو بین بین قریب کله جوړیږي سدو حمزه دی خپل حرکات سره نږدې سی خپل ور بنې لګیداله ماغه نه را وخلی ښا کنه کبه دا حمزه خپل زوی نه یای کنه او دی ولا حرکات نه را خالی مخ را وړای دینه مخ کی کوم حرکات سو متحرک ایماغه مطابق یاغه خلق لري نشو کسبیا خو مخ ته ټکه شو کنه زون ولا خو نه زبر زیر پیش کنه بلکې بل حرف له زبر زیر پیش مطابق یای بیا بین بین بعید واگرځیدو سیدا اوس انده خبره کوي اور اس کے مخرج اور اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق کدو دی خپل مخرج نه دی مخ کی حرکات موافق وای کنه حرف علت کے مخرج کے درمیان سے حرف علت اور کی لګروشي پڑھنا بین بین بعید دو بین بین بعید بیا جوړ شوالو سیدا اندی بین بین ته متسهیل نه یل شو سیدا تسهیل نه وتر شو بده تسهیل چشتل شي تو سو خو بدا منو خلیص سناولی تل شي سناولی تل شي ځون ته من دي کی دو اصطلاح تا لکه حمزه شواله دی خپل مخرج نه دی حرکت مطابق جوړه کی لګ دی ته تسهیل یل شي. مثلا اوس ګوره مثال درکې سأل تو سو ګوره سأل مسره غاده کنه لفظ ده دیږي کې حمزه بن خپل بن زبر شتو ده ګوره حمزه بن په خپل بن حرکت موجوده حمزه به حمزی زوی نه وای کنه او لاغونی علی په وزب شامل کې ځکه دی بن خپل زبر شتو کنه ندینه دسی وای سال سیدا سال سپو حمزه شوی سال به خدا الف کو کنه دسه که سال سیدا
لا غونې دقیق فرق ته ورکې سایما کس یو سمزي لاندې زیر ده که نه ته د چرګې لا غونې ای ورکې شامل لکه سایما ولیدله سایما لوما کې کس همزه شتو که نه پیش ته په همزه داسې وایسو ووله بینار کې لږ شامل شي لوما نه خو د ده سین سه لاوما نه د ده سین سه لاوما بلکې دواړه لاوما صحیح ده میں دونوں بین بین کے لیے حمزہ اپنے اور الف کے مخرج کے میں پڑھا جائے گا خپل مخرج نہ دی الف مخرج نہ بھی وایي کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح حمزی بنی خپل زبر شتو کنا اور ما قبل مفتوح ما قبل مفتوح تا سین د سالا کې اور سا امام اوس د سیما کې وخت سے بین بین قریب ورکی څنګه بکای ادا شتا کې مخرج یا و حمزه کې درمیان دیا او دی حمزی مخرج کې ځکه د زیر خو یې سره به کیږي کنه اور بیت می بیت کې څنګه مخرج الف و حمزه کې درمیان مخرج الف او د حمزه په مانس کې وګرځي اور لا امام لا امه کې څنګه مخرج واو اور حمزه کې درمیان واو دي زشتو کسی کنه حمزه به شکل واو رغلی کنه نزدیک کې دی واو مخرج حمزه مخرج نه دا کا مانز کې اور مخرج الف و حمزه کې درمیان که بیا مخرج د سیوا کې څه الف تی حمزه ته وګرځي بیا دي تل شي بعید صحیح ده بس کوم ځکه چې الف ته خبره سړی بیا بعید جوړیږي کنه حمزه سره د الف تعلق شته د کله صالب بن زبر زیر ولګي بیا ته الف نه ال شي نشي بیا ته حمزه نه ال شي الف के बाद हमजा में بین بین قریب جائز ہے الف نه بعد حمزه کی کول شي بین بین یوا قاعده د وشو نمبر 2 قبل قاعده د آج کے سبق کے اعتبار سے دوسرا حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جیسے انتم تو جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف سے بدل دیا جائے جس کا قاعدہ تخفیف مقتضی ہے چنانچہ انتم اور اونتم پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ میں تسہیل قریب یا بعید کر لے اور یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزہ کے درمیان الف لے آئے جیسے انتم کہے خدا قاعده تدا خی ګوري وځي کې حمزه استفهام رو له مصر استفهام د پر استعمالي سوال تپوس د پر کنه په بلې حمزه بنې داخله وسو ګره انتم کې خو خپل حمزه شتو کنيشته انتم معنا د توسو دی بنې بیا د بل حمزه داخله کا انتم آیا توسو دا معنا شو کده شي د دوی حمزه رو لیکنه نه د شي ته کول دي چې د کې د دویم حمزه شکی بداله کې لکه قاعده منتقضا کې څنګه انتم ته او انتم بنیا بدل شي مخ کې واقعیت تیر شي نه وکړه څه دوی حمزه متحرکی روشي کنه به ور کې دویمه څه د وو سره بدل اول شي کسي وو سره بدل کړه دویمه انتم ویلو او انتم خادین له بل ور کې دا جایز دی تسهیلی قریب ور کې واقعه کسه تسهیلی قریب څنګه کوي انتم الف سره بین روستو سید خپل کبلر نه روخلی بیا ور کې ال شي سید بيدا ور کې کول شنده شته بل طریقه ور کې شتو دلې ای دو حمزه مانس کې با الف رو والی الف سره بدل شي انتم سیدا انتم د شیبونه جوړ شي کسه حمزه استفهام جب حمزه پر داخل بل حمزه بنی روشی جیسے انتم لکه دا انتم دا تو جائز ہے دا جائز ہے کہ دوسرے کو اس حرف سے بدل دیا جائے جس کا قاعدہ تخفیف مقتضی ہے دا دویم هغه حرف سره بدل کسره هغه ولا کومه قاعده تو نه تقاضا کوي وا قاعده مسلمه خې تیر شي وا کنه هغه مون تقاضا کول سکله دوی همزي متحرک روشي وا په و سره بدلوا بدالم کړه چنانچہ انتم اور اونتم پڑھ سکتے ہیں انتم آیل شی اونتم آیل شی اور یہ بھی جائز ہے دا جائز ہے کہ حمزہ میں تسہیل قریب یا بعید کر لے تسهیل قریب ورکی کئی یا تسهیل بعید ورکی کئی اور دریام اور یہ بھی جائز دا ورکی جائز دا کہ دونوں حمزہ کے درمیان الف لے آئے الف ورکی روڑے انہ جڑ بکی انتم کہی انتم منہ جوڑ کی